نو زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلي د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د دې اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب نو الله دا رمضان کانه ور مخامخ چې ور مخامخ کی یو چس ناری کی او دا رمضان کانه ټول سمندر اوچ نو پدې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره یې خدا چې پدې یو لس میاشتو کې دې څومره ګناه کړی الله د دې میاشت په برکت ټوله ختم نو عزیزانو عرض می داو چې دې میاشت لا ملا او تړای ختمونه پکې وکي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د رمضان په میاشت کې یو شپه ته ختمونه کول یو شپه یو ختم به پتراو کې کول یو سپاره به وای او یو ثابت ختم به د شپې کول او یو ثابت ختم به د ورځې کول سار نه به تر ماخامه پورې یو قران ختم بیا به تراوی چوکړي بیا به شروع شو نو تر سحر بانګه پورې به بل ختم سلويخ کاله د ماسختن پاو 10 د سحر مونږ کړي سلويخ کال مونږ یو ختم هم نشو هغه جمعات لټو چې چرتا امریکنه انجن امام ولاړی او ګړسته وباس یو ختم نشو عزیزانو ما سلويخ کاله ختمونه کړی د یو شپه ختم ما کړی دی اته بجې ما سوتنم نیت تړلو زمونږ یو استاد او خدای دې غریق رحمت کی هغه پسې او د شپې چې درېنی می بجې شوې نو ورپسې ولاړو چې درېنی می بجې شوې نو ودوحا ته ورسو پاو کم دیر سپاره په یو رکعت کې وې ا باقی پاوې په نورو رکعاتونو کې وې نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځو کې د قران ختم یو په تراوو کې ډېر ضروری امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولید نو تاسو ته وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشاله ته په څه خوشاله لکه اوس مانه ته تاسو کې چې مولا صاحب ته په څه خوشاله او مولیانو طبيعت خو درته معلوم دی چې دوی په څه ډېر خوشاله کنه جی نو دا سیار سره د خپل شان مناسب په څه نه څه خوشالي خو بیا په دې نقدو که خیالو کې هر سره خوشالي نقد زمون بیړه تباہ کړ زمون کورونه اوران کړ عمر له زمون کور جهنم کړ عمر د نقدو د پاره مونږ په اس ګناه صرف نه دا کړی بس
د نغدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځا کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لونه بل ته سپلای کوي د نغدو د پاره دا خو عام شی دی تاسو راشئ وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی ټول ملک هوټل شو په دې هوټلو کې وګوره الکان سپلای کی د نغدو لپاره هیروین چې د انسانیت دشمن شه دی هغه سپلای کیږي د نغدو لپاره نو نن زمون عمر لکور چې دغه جهنم شو د جنت تمه مکوای ماما جنتونه نشته زه چې په کومه زمانہ کې اوسېږم نو ماته د ځان نواله تر خپنه شي تاسو پوره جنت منت نخکا ایو لیوانه ما تراغله ویلا بیدیگر ملاتای مالاو تبر ورسن تبر د صادر نروي سوال دا تبر ګوره پدې بدی کېمک کدی د جنت نوم واغست پدې تبر بدی کېمک زه یاره د ما بیړای هر کښه چپتا لیوانه نه رښتیا مې ونه ویل پدې تبر مې ټول جنتونه مات کړ جنت نشتا او نه خلکو ته د جنت تقریر وکي او په دوزخ کې مې خصي خواله دي اور مې تازه کړي دي خلک را تیاروا چې راځي نو ماما جنتونه نشته تاسو په ایمان وای دي ځان ته وګورئ مونږ د انسانيت دشمنان مونږ یو محتاج چې وی محتاج او تا ته ودرې محتاج دی او تا ته ودرې او تا داغه د احتیاج د لری کولو د وس مطابق کوشش ونکړو ته به جنت ته ځې روزه نیسه نو داسې به خر تمزه خوله وتړم ټوله ورځ به ګیا نه خوري تپوس بکې چې روزي میاشت رااله اسنه چې څوک ماخامه به ترکارې یا ماخامه به رو جماعتي وډکی کپ محله او په کلی کې یو کور به روټه او به رو جماعتي پاتې شو الله به پیدا ټول کله جهنم ته بوزي دا ټول کله زه په زندګۍ کې ودونو مدونو ته نظم کله پلار واده میم نه وځ وجه صدا وجه دادا چې یو ځل پېښ شوی او ما یو ځل دا سه لین لګېدلې ده نو یو سر ته مونږه ناس کیو لګ دا سدا غړ غړ مليان ناس او لاندې سر ته غریبان ناس نو ما چې یو نوړایو چته کا او دویمه ته ملاس کولو چې د درستخان ته مې رستو کته نو هغه نور خلکو ته تشي وريږي پرتی وي او زمونږ د سایډ باندې ډونګې وي او پکې ترکارای او فلان لاس میون ولی جی نور سره وړو مال نه باروټه ختم شو چې باروت او واده والا ته وی چې تاسو خو دې سونه خړم الله دې دغه قرآن کچې دا تپکې اوسې ستا خدای بیخ بنیاد دغه پلار او نیکو چا کم خوار او غریب و ناس تو په یو درستخانه غیته دې تشوري جیخي
او چې دا غوړ غوړ ناستو دي ته د ډونګو کې چرګانی تا خدای تباہ او برباد هغه ورځ دا نن ورځ د خار کې خنزیر وسی چې په مخ راشي مخ را نه واړي په 50 کال کې ما دا کار کړو بیا مې وی چرور او رکاوای او د ماخام تازان لسرکړي چرګانی خېدي او په مالت کې د چا خټ کېدلې پیتیم نشته او نیولې د روزه ده په خدای بټې پر خرڅې چې مار پچني وې د خلیل تر کا بيدا کا بهتر دا د خلیل تر کا بيدا کا بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه هغه د ابراهيم عليه السلام په مکه کې جوړه کړې کعبه چې دا داغه نه د انسان پزړه کې چې کومه کعبه ده داتي چتا هغه کعبه چې ورانه کې نو الله په دومره نه خپکی ګنتی او بلچی راواله او مکه ته ورشو کعبه ټوله ورانه داغه دومره ګناه نه ده لکه د چا زړه دي چې بے ګناه هزار کړو دومره ګناه نن مون قدم بیرته موزران یو ظالمان یو قدم بیر دلازار یو خب ګورو چې زما دي حرکت نه دي سړی ته دا تکلیف رسي نو په خپل لګ د زارو ګټ تیر ککا بل ته تکلیف مره سوال ناظمانو عزیزانو مونږ لړمان او ماران دا چې ډنګ چاله نه ورکو ټک نه ورکو نو سپیخ نه دی را باندې چې پیخ شي په لړم نو تماشا کوا چې 200 کال دی ورته چوریان یا چولی کنا نو مم چې په لړم پیښ شي والله چې ټک دل در نو تاسو مونږ لړمان دا چې لګ ډیر خی وسب نه رس نو روجه سره سره دی سيزونو تم سوچ کوي دې تم فکر کوي پټ پټ پتا لگاوا پالاکاو گاوند کې چې اسنه چې څوک چرتا بیرو جماعتي پاتې نه پټ پټ پتا لگا کینی دغه روجبا بیا تا د پاره زولنی وی او تبه جهنم ته روان کړي نو الله دې توفیق درکړي موږ نه مخکې چې کوم مسلمانان تیر شوي دي په خدای قسم چې د خپل خلینا به وېستاو بل به وای خپل به نه هرش پته رکړاو بل به وای نهر اوس مونږ تاسو په ایمان وای زبردست وکم چې زه نهرش پته رکم زه تعالی درکم نو خو زوس فراډ او دوکایم کنه زما جون ټوله دوکا زما د اسلام د انوم غستل چې دي دا ټوله دوکا اوس به نظیرم چغي وای چې د عمل به اسلامي مملکت جوړم لکه خدای او قران ته وګوره په آرام کې نه بس خلق راوسته کې نولې بچی دا کوي د اسلام نوم څه ده او دا دومره بهوده قوم دی چې به نظری په اسلام لفظ غستو باندې دي او سبل اورځي د دې په جلسه کې چغي والے کې دي صاحب نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دا د دې په جلسه کې چغي والے دا تقریر خو به تاسو لیدلې چې څه وی او څه کولو سهالو د قوم ورته څه کول نو اسلام زمونږ چې ده دا بالکل دغه حدیث مصداق ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اخر زمانه اسلام چې د دار چا په خله کې بیوي د مړای نه بخښته نه. نو زمونږ اسلام صرف په خله کې دی، د مړای نه ښکته نه. نو د خله اسلام باندې با نه جنت ملاویږي او نه به خدای ملاویږي او نه به رسول ملاویږي. د خله په اسلام به یې سموي، پاغه اسلام به ارس ملاویږي چا په زړه کې وي او زړونو نه زمونږ اسلام وته، زمونږ زړونو کې اسلام وي. دا ز په داوی سره وای او ککم یو لوی نه لوی ایماندار او مسلمان او بزرگ او جنډه په ولاړه دا وای چې زما زړه کې اسلام دی، ما سره دی خبرې اول ورته ځان ثابتوم چې زما اسلام په خله کې دی پړه کې نه دی، او بیا په دته ثابتوم چې پلانې کار دی وګوره پلانې کار دی. دا نه چې په ځان جنډې ودرولې دي او خلق ته نګیر چاپیری او لاسونه صفای، د دوی ټول خوراک پلیت او مردار او حرام. د جوارای پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي، د شرابو پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي، د هیروین پیسو زکات په شکرانه کې دوی ته پیش کیږي. نو مونږ ټول مردار خواري. مسله خدا ده چې د چا خېټه کې یو نوړای د حرام او پرتې داغه سلويخ پر زمونږ نه کیږي، یو نوړای او چې د چا ټوله خېټه د حرام وډکې. نو منځونه ماما نشته، هغه د لیونی کار دی. په دې تبرودي کې مکم کا بیا دې د جنت نو مغسته. نو دا غلیونی خبره مې په دې اړه لیکلې او دا شعر مې وې چې د خدای په لوی کرم بکیږي، په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا، کله خدای مهرباني وي خو صد بیړه بم پار شي، او که په عقل وي او په قانون وي نو قانون په ذات کې مونږ یو، قانون به مونږ جنت لو ته نه پری. په دې روزه کې خله قابو کوي، څنګه روزه چې په خوراک سکاک ماتيږي، دا سه روزه چې د بل د پاره کوې کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وې په دې روزه ماتي. زما په دې خبرو پوهیږي د بعض ائمه او دا مذهب ده چې د چا غیبت چې وکي په دې روزه ماتي،